خیر عمل نداریم هستیم گناهگارا تمی شفاعت وکړه پاک نبی سردارا تمی شفاعت وکړه پاک نبی سردارا يا أشرف الأنبياء يا محب الفقراء عملت معاصيا في الصباح والمساء عملت معاصيا في الصباح والمساء سوکړم شرمېږم ډېر له خپل باداره تمې شفاعت وکړه پاک نبی سرداره. یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایي په دوزخ کې به یو سړی در خپلو کلمو به دی راکشیږي دوزخیان به ډېر پریشانه سي پوښتنه به وکړي چې د دې کس څه عمل په دنیا کې وبه سي چې دا هغه کس ولو چې په دنیا کې د خپلو بولو څخه احتیاط نه کاوه هر ځای به د بولو دپاره کښېنستی پر کلکه ځای به کښېنستی او ساز کې به د ده پر کالي رمشته. عزتمندو موږ او تاسې نن وینو اکثره انسانان ټش پیپر نه استعمالوي په استنجاخانه کې کښېني بولې وکړي په هغه ساتکۍ باندې استنجا ووایي بولې د هغه څخه بعد برته